السلام علیکم ملګرو انصافیانو د دروغو پروپاګاندا بیا خوره کړې ده چې یاره پاکستان په حکومتي سطح باندې د اسرائیل سره تجارت شروع کړي. د دې حقیقت په در سره په دې ویډیو کې زه نشر کوم، ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. الحمدلله دغه پروپاګاندا مونږه په 2 غنټې کې زمين بوس کړله او دغه لمو چې دی نو دغه دروغ په دامه ورله ګول. یعنی مطلب دا دی چې دغه دی کې چې دی کم د پاکستان اندرونی دشمنان د حقیقت ټي وي چینل والا شو داسې اوریا مقبول جان او عمران ریاض چې دا اوس دغه دوانو بې غیرت عمرې مو کړلې، خو په دغه باندې لعنت ورېږي. ولې لعنت الله علی الکاذبین. نو دا دوانه د په ملک کې شرپسند عناصر دي. په لاول خو چې دی پی ډي ایم ګورنمنټ ته درخواست کو چې دا د دروغو بیانیه کومو لپاپیانو انکرانو دا د دروغو اوا ورکړلو نشر یې کړله. لاول خو د دغو خلاف قانوني کارروی وکړې شي. د پی ډي ایم حکومت نه د دغو د نیولو مطالبه کوو. ملګرو دا کم چې په ټویټس باندې کم تصویران لګېدلي دي د ډرای فروټ او د پیشل بن خالد د اکاونټ نه چې شیر شوي دي، نو دا پیشل بن خالد د مور پلار مسلمانان دي. دا د کراچۍ اوسیدونکي د یو غټ بزنسمین دی. دا په 2016 کې کوشش کړو چې زه په حکومتي سطح باندې د اسرائیل سره رابطه وساتم، خو په 2019 کې عمران خان دامت برکاته هغه چې راغی نو هغه ورله دا کار دا مقصد کې هغه کامیاب کو او باقاعده ورته پښدغه کې په پاسپورت کې د مذهب په خانه کې دته يهودي ولیک او د اسرائیل ته د تک اجازه د عمران خان ورکړي دي. ولې چې هغه کار الریډي دا غوي ایجنټ ته دا کار دا چې دینو دا عمران خان کړو. بل دا اوس چې کوم پروت دی نو دا تلی دی دوبۍ لا. ولې چې دوبۍ او د اسرائیل یو بل سره تعلقات شته دي او دا بزنسمن بیا هغه پروت د دوبۍ نه هلته کې خو چې تا دا ورکړ نو دا الریډي هلته کې بیا کاغه د دوبۍ ګورنمنټ چې دی نو کې اسرائیل لا ورکړي یو کار ملک له ورکړي چې چا سره دغه تجارت تغیستا ار یو سیز بیا ورکول شي. نو دا پروت دغه پیشل بن خالد چې کوم د کراچۍ شیخری دی دا بیا د اسرائیل للیګلی دو الته کې تصویران ایستلی دي. شکریه ادا کړی دا او امریکای له هغه ورکړل، امریکای لیټر کړی چې الله پاک د نورم او کې چې تاسو دا تعلقات جاری شنو. دا امریکای دا دوام نه قبلېږي او د پیشل بن خالد دا ارمان به ان شاء الله پوره نشي. نو دا کار عمران خان کړی دی د پیشل بن خالد لچ د مذهب په خانه کې ځان ته يهودي لیکه ته بس چې نه ته یو اسرائیل لبیات لشي. نو هغه د اسرائیل د چکم نسل دی په پاکستان کې هغه اوس راځي او وی چې مولانا صاحب نو مولانا صاحب خو د یهودو د جنټانو په پاکستان کې خلاف وو. نو دا کار باغو کې زمونږ د اسرائیل سره د پاکستان سفارتي تعلقات نشته دي. نو تجارتي تعلقات تکم زینا شروع شو. د عقل نه پیدل خلکو چې دا پروپاګاندا جوړه کړله دغه ته دا پته نه و چې دا به الټه زمونږ په دا مختلانت په ذریعہ را پریوزي. نو ملګرو دا ویډیو کلیپ در سره شیر کړئ او دا د سره مخکې خلکو ته آگاه کړئ نه چې دا کم شرپسند عناصر دی او پروپاګاندا خوره کړله چې دغه دا دروغجن مخ دی دنیا ته ښکارا کړی شي چې آیا زمونږ په پاکستان کې اندرونی دشمنان دا د پی ټی آی والا انصافیان چې په دروغو کې په بوختان کې په الزام لګونو کې دغه مشرکین او منافقین روسته پریخي دي. خو صرف په بغض علما کې چې د مولانا صاحب نومې بس اور یا مقبول امزر ټویټ لور کې چې جاز دی ورسېده لعنت چپور یا مقبول شو لعنت چپ عمران ریاض چا او په حقیقت ټي وي والا باندې شا. خو الحمدلله د مولانا صاحب سپیانو د دغه بې غیرت او د دروغو د پروپاګاندا ډیره زر بې نقابه کړله او ورته وخول چې الحمدلله چې تر کومه پورې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن صاحب یو کارکون هم وي نو ان شاء الله نه به اسرائیل تسلیم کړي شي او نه به ورسره زموږ سره تجارتي کار چې د معاهده وکړي شي. چې سفارت نه ویني تجارتي کار د کمالخ نه راغی او دا کم کار چې شوی دا استاسو عمران خان په 2019 کې دا کار کړی دی چې ځان له په پاسپورت کې د مذهب په خانه کې ځان ته يهودي لیکه بس د اسرائیل لتلی شي. نو دغه چې کم بزنسمن دی دا د هغه د ټویټ نشر شوی تصویران دي چې دغه اسرائیلی شوی یهودی شوی څنګه د دم عمران خان یهودی کړی دی. راځي د مولانا فضل الرحمن صاحب دا یو ویډیو کلیپ وګورئ په دغه باره کې.
آج ایک مسلمان خاندان کے اندر زبردستی ایک آدمی کو یہودی بنایا جا رہا ہے، اس کو یہودی ڈاکومنٹس بنا کر دیے جا رہے ہیں، اس کو پاسپورٹ بنا کر دیا جا رہا ہے تاکہ ایک فرد کے ذریعے ایک چھوٹا سا راستہ کھل جائے اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا آنا جانا شروع ہو جائے۔ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی عربوں نے تسلیم کیا ہے، ہاں عربوں نے معاہدات کیے ہیں، اور ان معاہدات کے نتیجے میں ان کو تسلیم کرنا اس شرط کے ساتھ کہ 1967 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے۔ آج جب اسرائیل 1967 کی پوزیشن پر واپس نہیں گیا اور عربوں کی سرزمین سے وہ اٹھا نہیں ہے، ان کو آزاد نہیں کیا ہے، تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں قانوناً بے معنی ہے، قانوناً بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے اس کی حیثیت یہ کہ جہاں تک تعلیمات شرعیہ ہیں اس کے تحت بھی سرزمین عرب پر کوئی یہودی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور سن 1940 کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں یہ ناجائز عمل ہے، اور ہم اس ناجائز عمل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آج کہاں گیا آپ کا قائد اعظم کا پاکستان؟ باتیں کرتے ہو قائد اعظم کے پاکستان کی، اور وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اگر سن 40 کی قرارداد قیام پاکستان کے لیے حجت ہے تو سن 40 ہی کی قرارداد وہ فلسطینیوں کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے۔